السلام علیکم ساده یاران دوستانو ښه یاستئ جوړ یاستئ په خیر یاستئ طبیعتونه ښه دي زه مستر خان او د ما یوټیوب چینل نوم دنیا کی سیر ټولو ملګرو ته ویلکم کوو چې زما چینل ته راسئ او ټولو ته ویلکم کوو چې پلیز سپورټ مې وکړئ او درخواست کوم چې پلیز چینل سره سبسکرایب کړئ. الحمدلله شپږ میاشتې بعد تاسو لپاره ویلوګ جوړوم او دا ویلوګ کې تاسو ته به یو بیان وکړم، یو کیسه به درته وکړم چې ما دا شپږ میاشتې مخته ویلوګ ونه جوړوی، څه کیسه وه، څه پریشاني وه، نو هغه به تاسو دغه ویلوګ کې در وښیم. ډېر یاران دوستان ما به خبر وو او ډېر نور به خبر چې دا ویلوګ نه جوړېده دغه څه مسله ده. نو انشاءالله تاسو په دغه ویلوګ کې زه ووایم چې مسله څه شی وه. زه ناجوړه شوم، ډېر سخته ناجوړه شوم، ډېر بد ناجوړه شوم. بیا ما پریشن وکړو دا د چپې پښې ورانه به ما به دانه وختله، دانه دا الټه دانه وه، ایونې دانه چې د هغې سر بسیری بیا دا ګن وځي بسیره ترې وځي، دغه سر چپ وی هغه په غوښه کې روانه وه، ځان یې هډوکي ته رسوی. نو برحال نو ډېر تکلیفونه وو، ډېر درد و سره، ډېره پریشاني وه. حقیقت درته وایم چې ما به تقریبا د ورځې 2 وارې که 3 وارې ما به د دردو ستنې لګولې چې 2 غنټې 3 غنټې زه په ارامه شم. نو هغه دانه چې زیاتېدله ډېر لویه دانه ترې وخته، یوه ولیس مثال دانه وختله، نو هغه کته چې روانه وه، غوښې کې روانه وه، هډوکي ته روانه وه. بیا ملتان کې ما اپریشن وکړی. نو هغه بعد هم تقریبا 5 میاشتې 5 میاشتې زه په کټ کې پروت وم. مثال تګ خو مې کوی کم تګ کوی، موټرسایکل نه شم چلولی، په پښو نه شم کولی، لږ معمولي به مثال ګرځېدلم، ځان ته ورزش ورکوی. نو سخته تکلیفونه مې تېر کړل، سخته دردونه مې تېر کړل. نو اوس الحمدلله ډېر ښه یم، اوس ګرځېدلی یم سمه، موټرسایکل هم چلولی سمه، دردونه هم اوس نشته. و یو پټۍ ګیزه ماښام لګوم، پټۍ لا لګوم، هغه پټۍ ډاکټر ورته ویل چې دا به تر هغه لګوې چې زخم دې فل سوی نه وي، دا غوښه ټوله مکمل برابر سوې نه وي سره. نو اوس الحمدلله ډېر ښه یم. دغه د ما وجوهات وایي، دغه د ما مسله وه سره چې زه ناجوړه وم او ما ویلوګ دغه لپاره نه ده جوړ کړی. ډېرو ملګرو ته به خبر وو، ډېر به نه وو خبر. برحال انشاءالله اوس به روزانه ویلوګ جوړوو، روزانه به انشاءالله ښه ویلوګونه جوړوو. لیکن تاسې ټولو ملګرو ته عزیزانو ته ریکویسټ کوو، اپیل کوو چې ما چینل سره سبسکرایب کړئ او زما فیسبوک پیج سره فالو کړئ، پلیز سپورټ یې وکړئ. نو ډېره مهرباني، مننه، خوشحاله اوسئ. خدای په امان.